مصطفى مصطفى منبع للصفا او طلاق دا نن سبا په معاشره کې یو عام چیز ګڼل کېږي او د طلاق طرف ته چې څومره د فتنې او د فساد هغه معاملات دي د هغې متعلق په موږ نن خبره وکړو. اول خبره زه دا عرض کول غواړم چې نبی علیه الصلاة والسلام علی رضی الله تعالی عنه ته نصیحت کولو او ورته فرمایي چې ای علی د الله جل شانه نه ویریږه او د ښځو معامله کې د الله جل شانه نه ویریږه او د طلاق نه ځان بچ کا، ځکه چې دا یو عام خبره ده چې طلاق دا پوره کور رانی دا د انسان زندگی هغه بربادی. نبی علیه الصلاة والسلام کم دا حدیث دا روایت چې ما ذکر کو علی رضی الله تعالی عنه ته چې کمی خبرې وکي د دې په آخر کې ورته دا عرض کړو چې په مخ د ځمکه په حلال سیزونو کې الله جل شانه ته ناخوښه هغه طلاق دی. د دې به یو جدا مثال زه تاسو ته ذکر کم. د هغې مثال داسې دی چې دین شریعت اول تاسو ته حکم کوي چې د جنگ نه ځان وساتئ. څومره په اصلاح سره خبره وشي دومره ښه ده، خو لیکن چې کله تاسو د اصلاح نه خبره ووته کافر د اصلاح د پاره نه کینی د صلح د پاره نه کینی او تاسو د هغې نه پس د جنگ هغه میدان ته ورکوشوئ نو بیا شریعت دا حکم کړی دی چې فضرب الرقاب سټونه تی بیل کوي سټونه. ځکه چې په جنگ بدر کې الله جل شانه فرشتي راولیږلي نو فرشتو ته د جنگ چل نه ورتلو د توري د چلولو چل ورته نه ورتلو نو الله جل شانه ورته فرمای فضربوا كل بنان د دې ګوتو په دې سرونو باندې وخی دا ګوتې دې کټ کوي چې دی دا توره په لاس کې نشي نیوي. اوس کدی نه مونږ د طلاق هغه سو خبرې روچتې کو نو عزیزانو ابراهیم علیه السلام په وخت کې د هغې زوی فرض زن اسماعیل علیه السلام چې کله واده وکړو نو ابراهیم علیه السلام څه وخت پس د خپل زوی کور طرف ته را روانو او دروازې وټکوله نو اسماعیل علیه السلام ښکار طرف ته وتیو او بیبي ته یې وویلې چې یاره خاوند دې څه شو وایي دغه شانتې ښکار لتلی دی او څه روزي روټي چې کم دی هغه روړي موږ دپاره. نو ابراهیم علیه السلام ورته عرض کوي چې بیبي وخت مو څنګه تیریږي نو د اسماعیل علیه السلام بیبي هغې ورته ډېر شکایات وکړل چې یاره دغه شانتې ګزاره نه کیږي او داسې تنګي ده او داسې مشکلات دي. نو ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام بیبي ته عرض وکړو چې کله ستا خاوند کور ته راشي ورته ووایه چې دغه شانتې د خپل د کور دا دورشل بدل کا. نو اسماعیل علیه السلام چې کله واپس رالو بیا به یې پوښتنه کوله چې یاره څوک خو راغلي نو ځکه چې دا خو پیغمبرو. نو ابراهیم علیه السلام ته الله جل شانه ډیره اوچته پیغمبري ورکړې و. اسماعیل علیه السلام د پیغمبر زوی دغه شانتې دا سلسله را روانه وه په اولادو کې. نو اسماعیل علیه السلام به تپوس کولو چې یاره څوک خو راغلي نو چا خو څه خبر نه یې پرېښې. نو بیبي ورته عرض کوي چې دغه شانتې یو بابا راغلی او هغه دغه شان خبره کوله نو وایي څه پیغام یې پرېښی دی وایي ویلې چې یاره د کور دا دورشل دی بدل کا.
نو اسماعیل علیه السلام ورته بیا دغه شانتي عرض وکړو خپل بیبي ته چې یاره ځه ته د خپل کور طرف هغه مخ ونیسه او دا زما پلار ابراهیم علیه السلام او د هغه د خبرو نه دغه مطلب نو په خسته احسن طریقې سره هغه رخصته کا. بیا دا واقعیا اوږدېږي دغه شانتي بیا بله بیبي چې وکړه ابراهیم علیه السلام بیا څه وخت پس رالو بیا دغه شانتي اسماعیل علیه السلام هغه ښکار لتلی او بیا د بیبي نه تپوس وکړو چې یاره دغه شان څنګه حالات تیریږي. نو هغې ورته ډېر چې کم دی هغه د شکر الفاظ ادا کړل چې یاره الحمدلله ملاویږي خسته ګرمم ملاویږي سړم ملاویږي هر قسمه وي د الله جل شانه لوی فضل دی او شکر الحمدلله. نو ابراهیم علیه السلام ورته پیغام پرېښوی کله چې د خاوند کور ته راشي ورته وایه چې یاره د کور درشل دی هغه ټیک دی او د دې حفاظت وکړه خسته طریقې سره. نو بیا اسماعیل علیه السلام چې کله کور ته رالو بیبي ورته دا ټوله واقعه ذکر کا. بیا ورته اسماعیل علیه السلام فرمایي چې ای بیبي دا زما پلارو او د دې نه مخکې داسې واقعه شوې وه او ستا چې کم دی هغه ما سره د اوسېدو ما ته حکم راکو او د دې حفاظت وکړه او دغه شانتې خسته طریقې سره وخت تېروه. عزیزانو را به شو مونږ خپله معاشرې ته دا خو واقعه وه وخت پې ډېر اخیستلی کېږي. مونږ به راشو خپلو معاشرې ته چې یاره زمونږ په معاشره کې د طلاق هغه سبب څه شی جوړیږي. د دې نه مخکې یو خبره عرض کم چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یاره دا بیبي دا زنانه ذات دا د ګسې پختۍ نه جوړه ده د ګسې پختۍ نه جوړه ده او که چېرې ته دا پختۍ دا پوره نیغول غواړم دا ته نشي نیغولی دا به ماته شي درنه او که نور یم کګول غواړم دا ته نشي کګولی بیا هم درنه ماتیږي. نو معنا سره ووته نتیجه سره ووته. د نبی علیه الصلاة والسلام د دې قول مبارک هغه وینا او نصیحت مونږ ته دا دی چې دوی سره درمیانه حال کې چلیږي خسته طریقې سره چلیږي. اوس د طلاق سبب هغه غصه جوړیږي. داسې نه چې ښځه خاوند یو بل ته خاندي او په خندا کې یو بل ته طلاق ورکړي، نه، غصه هغه سبب جوړیږي او غصه راځي په غلط کار باندې. زمونږ معاشره کې یو غټه غلطي دا ده چې کله ښځه خاوند په جګړه شي نو خاوند د ښځې د اورېدو هغه اړوزان کې څه طاقت نشي لرلی. یعنی مطلب دا دی که ښځه څه الفاظ بیان کی نو خاوند کې دا برداشت نه چې یاره زه به د دې خبرې وسورمه. نه، دا الله بنده اغم د الله جل شانه مخلوق دی، هغې سره هم په سینه کې زړه شته دی، هغې سره هم په سر کې دماغ شته، د هغې جسم هم ستا د جسم په شان د غوښې دی. نو د هغې خبره ته واوره، هغې سره کینه، د هغې فریاد ته واوره، هغه د ستا نه څه غواړي. عام طور سره که زمونږ په معاشره کې تاسو نظر واچئ پوره دنیا کې، نو هر د مسلمان متعلق دا خبره کوم د کافر نه چې مسلمان زنانه صرف او صرف دا غواړي چې خاوند دې ماته خپل محبت راکړي. د خاوند طرف نه ماته څومره محبت میلو شي هغه به بهتره وي. د دې متعلق مونږ به د ښځو خبره هغه بیا باد کې کوو چې د ښځو کومې خرابیانې دي، خو لیکن د طلاق الفاظ هغه د خاوند د خولې نه وځي او خاوند به په خپل ځان کې برداشت پیدا کوي دی چې خپل کور ټیک چلوغه. اوس د دې خسته طریقه نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل کور ته تشریف راوړو، عایشې رضی الله تعالی عنها ته وی ای عایشې ما ته اوبه راکه. نو عایشې رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې اوبه وڅښلې. چې اوبه وڅښلې نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي عایشې وی دا لوښی ما ته راکه او ما ته هغه ځیم وښیه په کوم ځای باندې چې تا خپلې شونډې ایښې دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی هغه ځای ما ته وښیه وی چې کوم ځای کې تا خپلې دا مبارکې شونډې ایښې دي وی. نو عایشې رضی الله تعالی عنها ورته ومکه ځای وښولو په کوم ځای باندې چې عایشې اما عایشه صدیقه طاهره فقیهه رضی الله تعالی عنها زمونږ د ټولو مور بیبي د ټولو امت مور، هغې ورته اکه ځای وښولو. نو نبی علیه الصلاة والسلام خپلې شونډې مبارکې هم په اکه ځای باندې کېښوي. دا د محبت طریقه، دا د محبت علامات. مونږ مخکې بیان کیم یو
خبره عرض کړې وه حدیث مونږ ذکر کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمای اے عائشہ وی کله نه چې ما ته پته لګېدلې ده چې ته به ما سره په جنت کې وي زما د مرګ سره مینه پیدا شوې ده وی زما د الله په ذات باندې قسم دا مونږ ته د معاشرې د چلولو چل خي دا مونږ ته د خپل د کور د چلولو چل خي اوس که یو خاون د دفتر نه را روان دی د ډیوټۍ نه روان اگر که ستړی دی ټول ورځې مزدوري وکړه دیاړي وکړه خو لیکن که دی په لاس کې ځان سره یو ګل یوسي او دی لاړ شي کور ته خپلې بیبي ته هغه ګل مخکې کي او دی ستړی د ډیوټۍ نه راشي نو په خدای چې په دې کې قسمونو هېڅ ضرورت نشته دی دا بیبي به د خپل د خاوند سره څومره محبت ساتي او څومره به د هغه خیال ساتي ښځه ذات دا الله جل شانه ډېر کمزورې صنف پیدا کړی دی ډېر کمزورې صنف پیدا کړی دی ډېر انتهایی کمزورې دې سره به ډېر په گزاره هغه به تاسو کوئ بیا بعضې خلک هغه دا وی شادی کا لڈو جس نے کایا ہی وہ بھی پچھتایا اور جس نے نہیں کایا وہ بھی پچھتایا نو اے د الله بندگانو زما پورې که خلک خاندي چې یاره دی په منبر ناستې او تا خو واده نه دی کړی او ته د څه شي نه خبرې نو زه خو منم چې زه خو د څه شي نه خبر نیمه خو لیکن ما خو چې په قرآن او په حدیث کې څه زده کړي الحمدلله په هغې باندې عمل کو زما زندگی ښه خوشګواره تېرېږي شکر الحمدلله زما د بیبي د راتلو نه پس په زما کوشش دی چې زه په قرآن او په حدیث باندې عمل وکم صحابه کرام که خپل بیبیانو سره دومره خوشاله نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو قول باندې عمل کړی دی زما په معاشره کې د طلاق لوی سبب جوړیږي نو زنانت په کور کې خبر او باسي خاون چې کم دی هغه پې راباندې کی دا انسانیت نه دا ظلم دی اوس د زوی او د خاون مرتبه که مونږ روچته کو نو که یو مور وي او د هغې اولاد وي نو هغه اولاد ته حکم دی چې دا مور ستا جنت ګرځېدلی دی دا مور ستا جنت ګرځېدلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج په شپه باندې الله جل شانه سره ملاقات لاړو نو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایي وي جنت الله جل شانه د وو اسمانونو د پاسه جوړ کړی دی او آلته نه ما جنت راوړو او د مور په خپو کې مې کېښو پلار مې ورته دروازه وګرځوله او که دغه شانتې د ښځې خاون رشتې ته مونږ راشو نو خاون د خپل بیبي دپاره الله جل شانه د خدای په درجه کې ګرځولی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی کچری د الله جل شانه نه ما سیوا بل چاته سجده چې کم دی هغه جایز وي نو ما به بیبیانو ته حکم کړو چې تاسو خاوندانو ته سجدې وکړئ اوس د جګړې سبب فساد پیلاول فتنه پیلاول نو که یو انسان په کور کې په نرمه ژبه باندې چلیږي اوس د دې یو مختصر شانتي لږه اوږده خو لیکن زه به مختصر ذکر کم چې واقعیا داسې شوي وه چې یو ښځې خپل خاوند ته وی چې یاره ما دپاره چې کوم دی هغه جدا کور واخله جدا کور ما ته واخله نو زه به ازاده زندگی تیروم ولې چې د واده نه مخکې زه نوکر ومه او ما به ازاده زندگی تیروله په خپل مطابق به مې خوراک کار کولو او خپل مرضی باندې به وده کېدم پاسېدم به او دغه شانتې ستا مور پلار دې دلته کې نو مانه دغه ازادي ما ته نشته دی نو ما ته جدا کور واخله زه به ازاده زندگی تیرومه دغه ټیم کې د ښځه هغه بازار طرف ته تله نو خاوند ورته چې یاره زه ته بازار ته لاړ شه سودا د هر څه دي هغه راوړه خو لیکن د انګورو موسم دی او دې ځان سره لږ انګور هم راواله خو لیکن که په ګران قیمت باندې وي بیا مه راخله بیبي لاړه بازار ته سودا یې راواغسته کور ته راله خاوند یې ناستو کټ کې ورته وی چې یاره دغه شانتې ما انګور راوړي دي او دغه شان فرش کې پراته دي چې کله یې خوړو ته زړه کېږي ما ته ووایه زه به یې درته درکم بیا نو خاون ورته وایي چې یاره په څو قیمت باندې د راوړه کیلو دی په څو راوړه وایي یاره وایي 80 روپۍ کیلو وایي نو خاون ورته وایي دومره ګران وایي نه ما ارزان راوړل وایي څو وایي 40 روپۍ کیلو مې راوړل وایي
نو وی 80 روپۍ کیلو تا په 40 باندې څنګه وروړل؟ وی ما هغه انګور وروړل کوم چې د غونچې نه دانې جدا شوي وي او موږ ورته چاڼ ورته وایو، په هغې کې ماتې دانې وي، سخام وي، سمې دانې وي. وی هغه مې 40 روپۍ کیلو وروړل. نو خاوند ډېر هوښیار هغه ورته وی تا ته دې کې څه سبق حاصل شو؟ وی نو هغه ښځې خو په داسې سبق حاصلولو په موډ کې او په دغه کې نه وه، هغې خو خبره وکړه بس. او ته نه سړی زه خو ستا په دې خبره باندې پوه نه شم. وی ستا د وختنۍ خبرې په دې کې جواب پروت دی. وی څنګه؟ وی زما خبره واوره. وی غونچه چې کومه وه صحیح دانې وي هغه 100 روپۍ کیلو، وی هغه 80 روپۍ. او چې کم دا د غونچې نه دانې جدا شوي وي او ځان له دانې وي دا 100 روپۍ کیلو وي، وی دا 40 روپۍ کیلو. وی دقه ستا دپاره جواب دی. کله چې مونږ یو ځای په اتفاق باندې اوسېږو زمونږ قیمت په زیاتې وي. دا خبره خو یو عام خبره ده، خو لیکن لوی سبق په دې کې پروت دی. وی چې کله مونږ یو ځای اوسېږو غونچه مونږ د ځان نه جوړ کړي وي، زمونږ قیمت په معاشره کې اوچت وي. د الله جل شانه په نیس باندې هم زمونږ قیمت چې کم دی هغه اوچت وي. خو لیکن کله چې مونږ د غونچې نه مونږ ځان جدا کو، یو کس د دې غونچې نه مطلب یو دانه جدا شو، یو کس د دې دانې په مثل باندې ځان جدا کو، د هغه قیمت چې کم دی هغه لاړه شو. نو هر څه وي عزیزانو په خپل مابین کې په اتفاق په مینه محبت سره اوسېږئ. ما آیات کریمه ذکر کو چې ادخلوا فی السلم کافه. الله جل شانه فرمای ټول په ټوله دین کې داخل شي، لږ نه ټول په ټوله داخل شي. اسی د بیبیانو تعریف کوي، اسی هغې د حسن چې کم دی هغه تعریف کوي. دا دنیا اسیم ختمیدونکې ده. د دې متعلق نور څومره خرابیانې دي هغه به مونږ ذکر کو، وخت تر وخت به مونږ ذکر کو. خو لیکن د طلاق دا سبب چې کم دی دا مه جوړوئ. طلاق الفاظ دا د ځان نه بالکل هیر کوي چې یاره خاوند دې راپاسي او ښځې ته د 1 2 3 دا ټول هیر کوي د ځان نه. په مینه محبت سره خپل وخت تېروئ، په اتفاق سره خپل وخت تېروئ. زنانه ذات ته د هغې نه به هم غلطي کېږي. بعضې معاشره کې اوس په کورونو کې داسې چې یو زنانه نه په کټوۍ کې مالګه هم کمه شي، نو هغه خاوند د ځان نه دومره ظالم جوړ کړی وي چې راشي او په بیبي باندې راباندې کي. اوس داسې د انسانیت تقاضا ده. پیالۍ چیتې هغه تې واوړېده، اوبه تې واوړېدې ګرمې، یا نور داسې وړوکي شانتې څه څیزونه هغه تې اوشول، خبره ده انسان دې غلطي کېږي، نو خاوند راپاسي او په هغې باندې راباندې کي او ظلم پې کوي. او بیا دا الفاظ بیانول چې یاره ستا مور داسې، ستا پلار داسې، ستا رونه داسې، او ستا خاندان داسې. نو ای د الله بنده د دې یو زنانه ذات په سر باندې ته د هغې خاندان د هغې مور پلار ولې بدنامې؟ څه به میلو شي؟ عزیزانو تاسو ځان سره لږ سوچ دا وکئ، زه تاسو بیبي باندې راباندې کړل څه میلو شول؟ څه حاصل شول؟ د هغې جسم ته تا هسې تکلیف ور رسولو، هېڅ هم د لاس له رانلل. الټا د الله په ذات مې د قسمې چې د بیبي په زړه کې د خپل ځان دپاره هغه محبت کموي، او هغه به هر معاشره کې په مجلس کې کینی او خپل خاندان کې په مجلس کې کینی او دغه شانتې زنانه ناستي او د خاوندانو خبر راشي. نو بعضې بیبیانې خو د خپل د خاوند عزت خیال ساتي، خو لیکن بعضې بیبیانې د افسوس یو الفاظ چې کم دی هغه د زړه نه وځي. او یو ستا د بیبي په مخ کې د یو خاوند څوک تعریف کوي، دا ښځې د سترګو نه اوښکې بیږي لګیا دی چې یاره کاش زما خاوند هم داسې وي، کاش چې ما سره هم خاوند محبت ساتلی. اوس بعضې بیبیانې وي داسې د خاوند سره محبت ساتي، خو لیکن خاوند په هغې باندې بیا هم ظلمونه کوي. دا نه دی کول پکار. دا ظلم کول دا د طلاق سبب جوړیږي. اوس دې کې به یو اضافي خبر زدا عرض کم چې یاره صحیح دی یو کس ته خپلې خوښې جنۍ میلو نه شوه او بس قسمت خبره وه. اول خو په کار دا دی چې خپل کم زنانه ذات هغه ستا زړه ته نږدې وي، مور پلار ته ووایي چې د هغې متعلق تا ته رشته وکړي، هغه وشي خسته طریقې سره. خو لیکن که ستا په قسمت کې هغه نه و تا ته بل الله جل شانه درکه، نو اوس هغې سره خسته وخت تېروه. الله جل شانه مونږ خو د الله جل شانه نه بهتر غواړو، خو لیکن الله جل شانه مونږ د بهترین را کول غواړي چې ای زما بنده ته نه پوهېږي زه پوهېږم.
ځکه چې الله جل شانه فرشتو ته عرض کوي انی اعلم بما لا تعلمون، تاسو نه پوهیږئ زه په هر څه باندې پوهیږم. اوس زما دپاره زما زړه ته 2 روټۍ چې کم دی هغه کېږي، زه وایم زه د چرګ وخورم په دې ټایم کې، خو لیکن ما ته الله جل شانه ساګ راکو. الله جل شانه په دې باندې ښه پوهیږي. زه د ښه جامه ښه لباس ښه پیزار دی هغه اچوم، زما د خواهش وي د دې، خو لیکن الله جل شانه ما ته نه دی راکړی. زه د پشلیدلو کپړو کې چې کم دی هغه عاجزي کوم او تقوا اختیاروم، دا الله جل شانه ته خوښ دی. په دې کې به د الله جل شانه سره څه حکمت پي. نو عزیزانو د طلاق د هغې نه ځان وساتئ، په مینه محبت سره هغه وخت تېروئ. زنانه ذات ته غلطي ته کېږي خیر دی، راغلی دی بعضې ټایم د سخت الفاظم چې کم دی هغه حکم راغلی دی، خو لیکن دا خپل هغې خپله طریقه ده، د هغې خپله لار ده، د شریعت قانون مطابق هغه چاته مسایل راځي. مونږ علماو نه تپوس کوئ، زمونږ په دې پیج باندې کمنټسو کې هغه تپوس کوئ، خیر دی. د هغې خپله طریقه ده، خسته طریقه ده. قسم مې د الله په ذات باندې د دې قرآن او د دې حدیث د دې شریعت نه چې مونږ خلاف ځو، زمونږ زندگی ناکامه ده. او چې چام د دې شریعت مطابق خپل زندگی تیره کړه، الله په ذات مې قسم چې هغه کامیاب دی. داغه دنیا هم خسته ده، داغه آخرت هم خسته ده. دا یو څو خبرې مونږ عرض کې دي کې مونږ نه څه خبرې پاتې وي، چاته څه مشکلات تپوس کولی شي د نور علماو نه. دا ضروري نه ده مونږ وایو چې د مونږ نه تپوس وکړئ، د نور جید علماو نه. زمونږ د دیوبند جید علما چې کوم دی هغه موجود دي، مفتیان شیوخ حضرات هغه موجود دي. مونږ خو یو ادنا شانتي طالب، مونږ اوس هم د زده کېدو په طلب هغه په تکل کې چې مونږ څه اوس هم څه ټکې نیم زده کو. نو تاسو ته څه مشکلات دي هغه چې کوم دی هغه تپوس کولی شئ. الله جل شانه دې په دې خبرو باندې مونږ ته تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مصطفى منبع للصفا